أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم، زیم ربانی ستاسو د تجوید ټیچره. خجی نننې سبق زمنګ د الاستعاذہ او د البسمله لري. الاستعاذہ څه ته ویل شي؟ یعنی تعوذ ویل شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. البسمله یعنی تسمیه. بسم الله الرحمن الرحیم. نو فعلا د دې دواړو صحیح کول دي. نو منی الاستعاذہ یعنی تعوذ. اعوذ یعنی اعوذ کی حمزه چې کوم دا سخت ویل شي، زال نرم ویل شي. نو اعوذ بنشي ویلې. اعوذ بالله بنشي ویلې. بالله ځکه چې لفظ الله هغه باریک دی. باریک څه ته وایي؟ چې کله د لفظ الله نه مخکې زیر راشي په بل حرف باندې، نو هغه لفظ الله هغه باریک ویلی شي. بالله من الشیطان نشي ویلی ځکه چې طوا په تا سره بدلیږي، او چې کله یو حرف په بل حرف سره بدل شي نو د هغې معنی هم بدلیدی شي. نو من الشیطان طوا هغه فور ویلی شي. رجیم کې را چې کومه ده هغه فور ویلی شي ځکه چې په را باندې زبر راغلی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. البسمله یعنی تسمیه. بسم الله نشي ویلی. بسم الله یعنی با سخته د شونډو په حصې سره ویلی شي، او لفظ الله چې کوم دی هغه باریک دی ځکه چې مخکې دی نه زیر راغلی. بسم الله الرحمن رحیم. نو الرحمن او رحیم کې دواړه راګانې هغه څه دي؟ فور دي. نو بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.